نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. نن 2 ورځې مخکې چې کوم د علماو یو مذاکراتي کمیټې د ټول مذهبي قیادت هغه تشکیل شوی وه، الحمدلله هغوی نن خپل سفر چې دی جاري وساتو او هغوی په دغه لړ کې چې دی د طالبانو سره د ملاقات لپاره ماموندو سفر وکړو او په هغې کې ډېر په ښایسته ماحول کې ملاقات وشو. هغو د دې جرګې ډېر تود هرکلی وکړو او دا یې ډېر یو مثبت پیشرفت وباله او چې کوم تعاون هغې اظهار وکړو انشاءالله موږ هم د هغوی مشکور یو چې هغو د دې جرګې هرکلی وکړو د مثبت یعنې د مذاکراتو په مسله کې چې دی چې کوم خنډونه وو نو د هغې د اواري په دپاره چې دی دا جرګه به انشاءالله العزیز یو مثبت پیشرفت ګرځي. نو موږ په قوم هم دغه کوو او په دواړو فریقینو هم دغه کوو. قوم ته دا درخواست دی چې دی دعاګانو نه کار واخلي چې الله جل شانه زموږ د خاوره زموږ د علاقه چې دی د پریشون نه بچ کړي او دا د مذاکراتو د لارې چې دی دا مسله حل شي. او دواړو فریقینو ته هم دا درخواست دی او دا غږ پې کوو چې تاسو هم د تحمل مظاهره وکړئ او په دې کې جلتي مه کوئ او دې کې دا کم خلک چې دی لګې دی جرګه کوي علما کرام چې دی مخې ته رال دا زړه جرګه چې دی هغوی کوششونه کوي نو دا زړې جرګې هم د کوششونو موږ ستاینه کوو حمایت یې کوو او د علماو چې دا کوم سعی او محنت شروع کړی دی نو الله دې دوی له هم جزای خیر ورکړي. نو انشاءالله قوم ته زموږ درخواست دی چې دوی دعاګانو نه کار واخلي او د فریقینو ته زموږ درخواست دا دی چې دوی د دې مثبت پیشرفت چې دی دغې طرف ته چې دی لاړ شي او د مذاکراتو د عمل هرکلی وکړي او دغې ته چې دی لاړ شي. نو دغه هم چې دی زموږ مطالبه ده.